آیا تاسو دا غواړئ چې ستاسو 1,00,000 ګناهونه معاف شي او ستاسو د والدینو 24,000 ګناهونه معاف شي او هغه هم صرف په 15 یا په 20 منټ کې په 15 یا په 20 منټه کې ستاسو 1,00,000 ګناهونه معاف شي او ستاسو د والدینو 24,000 ګناهونه معاف شي. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کم مسلمان د جمعې مونځ نه پس جمعې مونځ چې کله فرض تا وکړه د هغې نه پس پاسېدلی نه وي او 100 مرتبه دی دا کلمات ووایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده واستغفر الله. کم مسلمان چې دا کلمات وویلي د جمعې مونځ نه پس چې لا پاسېدلی نه وي نو الله رب العزت به د دغې مسلمان 1,00,000 ګناهونه معاف کړي. 1,00,000 ګناهونه به د ده معاف کړي ورسره 24,000 یعنې 24,000 ګناهونه به د ده د والدینو معاف کړي. په لږ وخت کې دومره قیمتي او فایدمن عمل چې خپل 1,00,000 ګناهونه د انسان معاف شي او ورسره د خوشحالۍ خبره او د عظمت خبره دا ده چې ستا د والدینو هم ورسره 24,000 ګناهونه معاف شي. نو ولې موږ ته پکار نه ده چې دا عمل وکړو؟ ډېر مختصر آسان عمل دی، تقریبا چې 15 یا 20 منټ به پرې ولګېږي او دغه عمل خامخا وکئ ځکه نن سبا که مونږ او تاسو سوچ وکړو مونږ نه قدم په قدم باندې ګناه کیږي. بد نظري بد زباني چې څومره ګناهونه دي نن سبا ډېر زیات عام شوي دي. نو مونږ او تاسو پکار چې دا عملي کو دا وظیفه او د نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت ضرور شیر کو. انشاءالله چې ستاسو د یو شیر د وجې نه به څوک دا عمل وکړي د هغې عمل په ثواب کې انشاءالله تاسو ورسره پوره شریک یئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.